داسې ده که نه چې دا کوم اوس په کوم دور کې چې موږ پراته وو په دې تېرو 10 کالو کې چې کوم تبدیلي راغله د ټول نه غټه تبدیلي خو دا راغله چې پاپولیشن ډېر زیات سیوا شو اور د دې سره سره چې کوم چینجز رالل هغه د ژوند په هر اړخ باندې اثر انداز شو، په ټیکنالوژي باندې، په ایجوکیشن باندې، په هیلث باندې. داسې د ترجیحات ډېر زیات مختلف شول د خلکو اور د هغې سره سره داسې شوه چې یو دریم فورس راننوتو د ماشوم او د یو ینګسټر د چا چې دماغ جوړیږي د هغه په منځ کې او د حجرې او د بابا او د دادا په منځ کې یو کنفلکټ کریټ شو. یو ډېره غټه عرصه داسې وه چې زموږ چې کوم مشرانو د دوی سوچ دا و چې واړه به اوس موږ سکول ته په حواله کوو یا کالج ته به په حواله کوو، یونیورسټۍ ته به په حواله کوو. لکه کالج، سکول، یونیورسټي د درس ګاه د تعلیم ځای وټاکلی شو. د خلکو خیال هغه اړخ ته لاړی چې کتاب، قلم، سبق او دا چې کوم دی دا موږ ته د ژوند د تېرېدو سلیقه ښیي یا موږ ته د ژوند د جوړېدو د تېرېدو هنر راکوي. درسګاه سره تربیتګاه هم یس تربیت او په هغه ټایم کې بهرحال درسګاه به یو تربیتګاه وه رایټ. خو اوس که موږ وګورو نو د تربیت لارې ډېرې مختلفې شوې. تربیت د حجرې نه ایکسټرکټ شو. که تاسو حجرې ته لاړ شئ نو په دې ټوله پښتونخوا کې، په پښتون سیمه کې، په حجرو کې که تاسو وګورئ او په ټول پاکستان کې نو په حجرو کې به خلک ناست وي خو هر سړی په موبایل کې مصروفه دی. که چکر لم سړی لاړ شي نو په موبایل کې مصروفه دی، که په ګاډي کې روان دی نو په موبایل کې مصروفه دی، اور که په دفتر کې ناست دی نو په موبایل کې مصروفه دی، او که په کور کې ناست دی نو هم په موبایل کې مصروفه دی. هغه د ژوند هغه سلیقه یا هغه هنر چې به موږ د بیبي نه، د دادا نه، د ابۍ نه په حجره کې د یو سپینګیري نه، د مشر نه زده کوو، هغه چې کوم ابزرویشنز به وو د یو ځوان کوم به چې غټېدو ډایورټ شو داسې یو سایډ ته چې د هغه سایډ چیک اینډ بیلنس نشته. هغې مثال د یو داسې اسپې دی چې هغې ته واګې نشته او هغه په ډېر ماسټر اپروچ سره، ډېر په انټلیکچوال اپروچ سره، ډېر په ماهرانه انداز کې زمونږ د ینګ کل د سوچ زاویه جوړی او دته د ژوند سلیقه ښیي. کله چې دا د ژوند سلیقه موږ د هغه ځایونو نه زده کول شروع کړو چې کوم د ویسټ دي یا د یو ایس دي یا کوم چې په کنفلکټ کې زمونږ د خپل ویلیو سره دي، نو د دې سره بدتمیزي او بدتهذیبي راشي. الک وایي چې دا بابا په څه پوهېږي، مړی ابۍ ستاسو عمر تېر شو، مړی مورې دا تا څه د زوړ وخت کیسې شروع کړي دي، یا په الک کې، په ځوان کې، په ماشوم کې یو ایګویسټک پلس د تکبر سره، د ایګویسټک اپروچ سره سره د خواهشاتو دونه یو غټ غر د مخې ته شي چې دا په د ضرورت نه زیات په سوچ کې هر هغه ملغلره چې د ژوند سلیقه ده او دا سلیقه د قدرت سره ډیره سیملر ده، د الله تعالی د قانون د قرآن او د اسلام سره ډیره سیملر ده او دا ډیره زیاته فیوچرستیک هم ده. موږ پښتانه چې کوم یو زمونږ په پښتون کلچر ته وګورئ نو دا ډیر کلوز دی د اسلام د اپروچ سره، بالکل هم د مذهب د اپروچ سره. او اسلام یو الهامي الهی د الله یو اپروچ دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شخصیت په صورت کې یو مثال او داغه په ذریعہ را لېږلی شوی هغه کتاب چې قرآن مجید ورته موږ وایو، د دې کې د ژوند چې کوم فلسفه پرته ده دا زمونږ په حجره، جومات، ابۍ، بیبي، دادا کې موجوده وه، خو ډېر په یو ماسټر اپروچ سره او د جدت په اپروچ سره د ټیکنالوژي په ذریعہ، د تبلیغاتو په ذریعہ، د سکرین په ذریعہ، د کتاب په ذریعہ، د رسالې په ذریعہ، د ډرامې په ذریعہ، د سیریز په ذریعہ، د فلم په ذریعہ، دا ټول شیزونه داسې شو چې دی ځوان لا یو داسې پروګرام ورکو یا د په وجود کې داسې یو سافټویر انسټال کو چې هغه په حالت جنګ کې دی
په موجوده حالات کې یا د خواهشاتو د نه مکملېدو په ستړه کې پروت دی یا په غوسه په بدله کې پروت دی او یا دې سره نور داسې پرابلمز ډېر زیات جوړاو دي. موږ له پکار دي چې موږ اوس په داسې حالاتو کې د ژوند سلیقه او دا سکل روچت کو چې په داسې حالاتو کې به ژوند څنګه تیرو او څنګه به پرمختګ کو، څنګه به ځان بچ کو، څنګه به خپل بچي بچ کو. فکر پکار دی چې پلار مور خپل بچي ځان ته راغونډ کړي، ورسره د حجري جومات او د ابۍ او د بیبي او د ادیرې او د خپل ویلیوز د خبرې هم ورسره لږ ډسکشن کې راځي چې ماشوم بیخي وانه لوزي کنه دا چې یو پیروالوزي بیا راکوزي ډېر په مشکله